زما عزتمندو ما چې ستاسو مخکې کوم آیت مبارکه او حدیث مبارک هغه تلاوت کو په دې کې د حج متعلق ذکر هغه راغلی دی او نن جمعه ان شاء الله تعالی د حج متعلق فضائل او مسائل هغه ذکر کی او د دې لپاره ذکر کیږي چې په 18 نومبر چې نن تقریبا 15 ورځ ده د حج درخواستونه داخلول هغه شروع شو. حاجیان صاحبان چې کومه اراده لري د 18 نومبر نه د هغه داخلي هغه شروع شوي. دې سره مناسبه ده چې د حج ذکر هغه وکړی شي ځکه چې کدی وخت کې یو انسان داخله ونه کی او بیا د حج په ورځو کې موږ د حج مسائل هغه ذکر کوو نو بیا که د هغه شوق پیدا شي نو هغه حج نشي کولی ځکه داخله به اوسه ځای نه هغه کوي نو دې وجې نه د حج چې کوم مسائل او فضائل دي هغه اوس ځای نه ذکر کول پکار دي ځکه که یو کس په دې مسائلو کې داسې وي چې هغه باندې حج لازم وي او هغه د مسله نه وي معلومه نو چې مسله ورته معلومه شي او حج دپاره زر تر زره داخله وکړي ځکه وروستو که بیا هغه ته مسله معلومه هم شي نو هغه حج دپاره داخله نشي کولی. بهر حال حج دا د اسلام یو اهم رکن دی او محدثین حضرات فرمایي چې حج یو عاشقانه عبادت دی. یو انسان چې په چا باندې عاشق شي نو بیا د هغه په عشق کې د ستړیوالي د مال لګولو د سفر کولو د مشقت برداشت کولو او داسې نور سختو باندې د دې انسان هیڅ پروا نه وي که دا عاشق دی. موږ ته به خپل استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مغفور الله باباجي صاحب دامت فیوزهم فرمایل چې کله یو انسان عاشق شي د چا نو اول د هغه خبرې په خوله باندې کوي بیا چې عشق یې سیوا شي بیا د هغه تعظیم شروع کی کله ورته په سینه لاس کېږدي کله ورته تابعدار زار او قربان وي او بیا چې عشق یې نور هم سیوا شي بیا په هغه باندې مال خرج کوي او بیا چې عشق نور هم سیوا شي بیا د هغه په عشق کې لوږې او تندې برداشت کوي او چې بیا عشق نور هم سیوا شي نو د هغه د کور نه تاویږي او راتاویږي او چې بیا عشق نور هم سیوا شي نو بیا په هغه باندې سر ورکولو ته تیار شي. همدغه شانتي یو انسان د الله تبارک وتعالی عاشق شي عاشق حقیقي محبت حقیقي د پړه کې راشي نو اول کلمه طیبه د الله یاد دا کثرت سره کوي هر وخت الله یادوي بس په الله بل ټکي نه وي ځکه الله سره محبت دی او د محبوب نوم انسان ته خوند ورکوي چا سره چې محبت وي د هغه نوم کله بې اختیاره د خولې نه وځي د الله تعالی نوم دا د عاشق حقیقي د محبت حقیقي والا کس بې اختیاره د هغه د خولې نه د الله نوم د الله ذکر هغه جاري وي هر وخت الله یادوي لا اله الا الله کله وی کله سبحان الله وی کله الحمدلله وی کله الله اکبر وی کله یو کلمه کله بل کلمه ځکه خپل محبوب په یادېږي الله په یادېږي بیا د عشق سیوا شي نو بیا وی یاره په دې صرف کار نه کېږي چې صرف ذکر کوم بیا په نوافلو باندې شروع واچي ګوري چې څه ټایم نفلونه کېږي بس شروع کېږي نفلونه او نفلونه او نفلونه او نفلونه دا هغه دی چې کله
خپل محبوب ته په سینه لاس کېږدي او کله ورته ټیټېږي او کله ورته وایي زار او قربان بیا په دې کار نه کېږي بیا وایي یاره په دې خپل محبوب باندې خپل مال هم قربانول پکار دی نو بیا زکات ورکول صدقات ورکول عشر خیرات دا ورته آسان شي نو بیا په دې باندې هم کار نه کېږي بیا وایي یاره د دې محبوب په عشق کې لږې او تندې برداشت کول دي نو بیا روژې نیول فرضي او نفلي او ټولې روژې بیا درته آسان شي او بیا په دې باندې صبر نه کوي بیا وایي یاره د سره د ده کور ته ورتل پکار دي نو بس بیا چې کوم دی نو د هغه د کور نه تاویږي حرم شریف یې پړه باندې راولي او کوشش کوي چې کله به پیسې برابر شي چې بس زر خانه کعبې ته ورسمه د الله کور ته ورسمه د الله د کور سره کښېنمه د الله د کور نه تو راتاو شمه صفا او مروه ته منډې ووهمه بس دا سوچ او بیا چې دا عشق نور هم سیوا شي وایي چې یاره د الله د دې څوک دشمن دی د ما د محبوب څوک دشمن دی چې هغه باندې خپل سر هم قربان کما نو بیا جهاد فی سبیل الله هم شروع شي هر کار ورته آسان شي نو عشق دومره عظیم شی دی چې دی کم ځای نه کم ځای ته ورسولو نو ما عرض کولو چې حج دا عاشقانه عبادت حج متعلق الله تعالی فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا الله تعالی وایي ما فرض کړی دی په هغه کسانو باندې حج کم کسان چې د دې لارې طاقت لري علما وایي طاقت دپاره دا شرط دی چې انسان سره د حج د تلو پیسې چې دې زمانه کې ورته ټکټ او ویزه ویلی کېږي تقریبا 12 لکه روپۍ او چې حج نه دی واپس راځي 40 50 50 سره د بېلګې چې کور کې دومره خرچه پرېښې وي 2 شرطه شو او درېیم چې لاره پرامن وي لاره پرامن دا معنا چې پابندي د حکومتونو د طرف نه نه وي لکه د کرونا په زمانه کې پابندي وه نو که یو کس وي چې زه حج کوم نو هغه ټیم یې حج نه شو کولی الحمدلله هغه پابندي ختمه شو نو 3 شرایط علماء کرامو د حج د فرضیت دپاره لیکلي چې د ټکټ او د ویزې پیسې ورسره وي 12 لکه روپۍ د 40 50 ورځو بچو ته خرچه پرېښودی شي چې هغوی بیا نارې نه تېروي او لاره د امن وي نو 3 شرط هغه خو دې زمانه کې شته شکر دی لاره د امن ده هر څوک داخله کولی شي دا 2 شرطه د انسان او ځان کې وګوري چې د حوائجو اصلیونه 12 لکه روپۍ اضافي وي نو په ده باندې باقاعده هغه حج لازم دی حوائج اصلیه اصلي حاجتونه څه ته ویلی کېږي اصلي حاجتونه څه دي علماء کرام فرمایي چې حج فرض دی حج سنت عبادت نه دی حج مستحب عبادت هم نه دی حج دا فرض عبادت دی الله وی ولله علی الناس حج البیت په خلقو باندې دا فرض دی په خلقو باندې دا فرض دی اوس یو کس سره یو طرف ته 12 لکه روپۍ دي او بل طرف ته د ده چې کوم دی نو بچي رالوي شوي دي او دی وایي چې هغوی ته واده م کول پکار دي نو که حج کومه واده پاتې کېږي څه به مخکې کوي علما وایي حج به مخکې کوي حج مخکې دی د بچو د واده خرچه هغه رستو ده خبره رستو ده اول د خپل ځان باندې اوس خبره راغلی ده اول به خپل غم کوي چې ځان ته یې غاړه خلاصه شي یو کس دی او هغه سره 12 لکه روپۍ دي او دی پوهېږي چې یاره ما باندې حج فرض شوی دی خو ډېر کسان پکې داسې دي وایي یاره هلته چې کوم دی نو په پلانکي ځای کې جنګ شروع دی فلسطین کې هغوی ته دا 12 لکه روپۍ ولې ناستومه نه هغوی ته به ناستو هغوی ته نفلي پیسې واستوه د دې نه علاوه واستوه د فرض حج نشي استولی که دویم حج دې وي بیا مه کوه بیا دا پیسې واستوه خو د فرض حج چې تا باندې اول حج دی او فرض شو او ته وایې یاره فلسطین ته به دا 12 لکه روپۍ واستومه او د هغوی به پې چې کوم دی نو څه نه څه وشي نه دا د هغوی ته نشي استولی اول ځان دی اوس ته راګیر شوی الله وایي ولله علی الناس علا د وجوب دپاره ده د فرضیت دپاره ده په تا باندې دا شی اوس لازم دی په هېڅ یوه طریقه باندې انسان اوس د دې نه نشي خلاصېدی که دی وایي چې زامن مې راپېښ شوي دی ته به ودونه کوم بیا به ځم او لور مې هغه ځوانه ده او هغه د سامان کول پکار دي بیا به ځم دا ټولې خبرې به رستو کوي
ایس یوه بانه دی هغه چې کوم دی نو نشي کولی چې یاره زما به پلانکي څیز باندې به دا پیسې ولګوم پلانکي څیز باندې به دا پیسې ولګوم ورنه که دی دا بانې لټوي چې یاره په پلانکي څیز به ولګوم چې دی پیسې زما په بل څه کې په کار راشي او بانې جوړوي نو الله به دا پیسې وباسي دا هم کتابونو کې شته الله به پې داسې بیماري راولي چې همدغه پیسې به د نه ولګي الله به پې داسې یو تکلیف راولي چې دغه پیسې به په ده باندې ولګي په اولاد کې به تکلیف پیدا شي مقدمه به پیدا شي مسله به پیدا شي دا پیسې به د نه ولګي د هر فرض هغه دا حکم دی که یو انسان باندې یو څیز فرض رالو او دا پیسو سره متعلق دی او دی وایي چې یاره دا زه په پیسو نه ادا کوم د دې په ځای به دا پیسې په بل ځای باندې ولګوم الله به دا پیسې وباسي او بل ځای کې د ده صحیح کېږي نو غاړه به یې بندوي غاړه به یې بندوي الله فرمایي ومن کفر فإن الله غني عن العالمین که څوک انکار کوي نه مني یا نه کوي نو ما ته خو لپاره خو نه کوي الله وایي زه خو بې پروا یم ځان دپاره لګیا دی او د حج فضیلت ته د انسان وګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج څوک چې حج وکړي ولم یرفس ولم یفسق په هغې کې وړې او غټې ګناه نه ځان وساتي یعنی حتی الوسع هلته احتیاط وکړي رجع کیوم ولدته امه داسې به راواپس کېږي لکه د مور د ګېډې نه چې اوس پیدا شو ګناهونو نه صفا ټول ګناهونه یې ختم شو او صفا را روان دی دا خو یو وړوکی فضیلت دی دا خو ته خامخا میلاویږي ګناهونه خو یې ختم شو بلکې هلته چې الله نه څه غواړي هغه به میلاویږي الله تعالی دې تاسو مونږه بوځي د حرم شریف په دې طواف مقام کې کوم ځای کې انسان طواف کوي 12 مقامات شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې هلته کې چې الله نه څه غواړي هغه قبلېږي صفا مروه پکې ده میزاب شریف پکې دی حجر اسود شریف پکې دی رکن یمانی او دغه شانتې مقام ابراهیم د طواف په دوران کې حتیم دا ټول مقامات هغه مقامات دي چې الله نه په دغه مقام کې څه غواړي هغه به تا ته میلاوي څه دې خوښه یې هغه الله نه غواړه د عرفات په میدان کې الله اکبر د عرفات په میدان کې د عرفې په ورځ باندې چې یو حاجي صاحب د الله نه څه وغواړي او زړه کې دا پیدا شي چې یاره دا سوال به مې قبول نه شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زړه کې دا پیدا کېدل هم ګناه دی دا دې نه پیدا کوي چې دا به میلاو نه شي دا به خامخا میلاوي زړه کې دا سوچ راوستل چې دا شی به راته میلاو نه شي دا هم ګناه ده هر خامخا به میلاوي څه الله نه غواړي هغه به میلاوي پاتې شو مسئلې خو دې حل شوې 12 لکه روپۍ وغواړه هلته الله نه 10 لکه وغواړه هلته ولګوه 12 لکه هلته الله نه 10 کروړه وغواړه الله تعالی خو نه خفه کېږي د حج متعلق الله تبارک وتعالی اوله سپاره کې فرمایي چې حاجیان صاحبان هلته د ما نه غواړي دا دعا چې موږ او تاسو په موږ کې وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا د حج په ځای کې راغلی د حج په آیاتونو کې راغلی ده چې د حج په دوران کې د ما نه دنیا مو غواړي آخرت مو غواړي در کومې هر څه درته میلاوي بهرحال حج دا یو اهم عبادت دی زموږ ډېر وروڼه هغه چې کوم دی نو لګیا دي او هغه بانې لټوي او قسمه قسم طریقو سره د حج د فرضیت نه ځان بچ کوي حج شوق ځان کې پیدا کوي د حرم شریف شوق ځان کې پیدا کوي د حج چې څوک عاشق شو او د حج سره محبت پیدا شو بیا دا مال څه شی دی دا مال به پاتې شي نن چې موږ را جمع کوو او غوټې ورته ورکوو په بینکونو کې چې کم دی نو کېدو او داسې کوو لرې که د الله تعالی کور پې ووینه که دا دې ډېر جمع کو چا ته به یې جمع کوې بچو ته به یې جمع کوې سبا به دې نوم نه لري دعا به در پسې نه کوي که حج دې کړی او مړ شوې په قبر باندې مې لیکلی شوي وي حاجي صاحب فرشتې د ترازي هم حاجي صاحبې په آخرت کې هم حاجي صاحبې او د قیامت په ورځ به هم د حاجیانو صاحبانو په زمره کې هغه پاسې او د حاجي متعلق خو راغلي دي چې چا ته دعا وکړي هغه هم الله تعالی بخي ته خو الله خود وبخي پیسې دې دپاره ولګوه الله تبارک وتعالی د حج عاشقانو واقعات وګوره چې حج څومره عشق سره خلکو کړی دی شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي یو کس نه چا تپوس وکړو چې حج دی هغه کله وکړو حج چې څومره عمر دی وایي پته نه لګي چې څومره عمر مې و خو چې راتلمه نو ږیره مې ستوره وه او چې حج مې وکړو واپس کېدم او شیشه کې مې وکتل نو ږیره مې سپینه وه دومره وخت کې مې حج کړی
زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه شیخ العرب والعجم شیخ شیر علی شاه صاحب نور الله مرقده مونږ ته به درس کې فرمایل وایي بس اچانک مې شوق راوچت شو او دلته دارالعلوم حقانیه کې مې وایي درس کولو او مولانا عبدالحق صاحب ته مې وایي چې حج ته ځم وایي راته وایي کمقله دي در سره څه چې حج ته ځي تا سره پیسې د کوم ځای نه راغلي ما ورته وایي چې بس ځم بس الله به بندوبست وکړي وایي بس ایران ته مې ځان ورسولو ایران نه به بهري سفر بهري جهازونه تلل بهري جهاز دپاره څه لږې ډېرې پیسې به پکار وي بس هغه چې کوم دی نو روان شومه الله تبارک وتعالی را باندې حج مې وکړو دلته چې کوم دی نو علاقه کې مشهوره شوي وه چې شیر علي شاه مړ پلار راپسې خیرات هم کړی و چا مړ شوی پته یې نه لګي وایي هلته کې ومه په عرفات کې او تقریر مې کولو دا کوړي یو حاجي صاحب راغلی او کلک یې د لاس نه ونیولم او زما مشر په دې سټ کې یو پړک ووالم چې کمقله یو خط شابه ولیکه چې صاحب دا واقعا مونږ ته په درس کې وي خط ولیکئ ما ورته ویل د څه دپاره وایي پلار درپسې خیرات هم کړی دی او هوایي سفر باندې راغلی هغه حاجي صاحب ما ته وی شابه کېنه او خط ولیکه ته دلته تقریرونه کوې هلته درپسې پلار خیرات کړی دی چې ته مړ شوې او ته حج ته راغلی وي زر کېناستم حج مې ولیکلو والد صاحب ته خط مې چې کوم دی نو هغه راواستلو پخوا خو د خطونو دور بیا وایي ټول دلته خوشحال شو بیا چې واپس رالم بیا وایي ټوله کوړي کې خوشحالي وه چې شکر دی شیخ صاحب واپس راغی دا حج دا د عاشقان د حج نن مونږ پیسې ډکې دي بینکونه ډک دي هر څه ډېر دي او بس باندې لټي بیا به زوی واده کومه بیا به حج ته ځم زوی ته به کور جوړومه بیا به حج ته ځم لور ته به کالي کومه بیا به چې کوم دی نو حج ته ځم د لور به پیسې کومه او بل پکې وایي سپینګیری شم بیا به الله خدایه پاکه سپینګیرو نه تپوس وکړه چې کوم سپینګیري حج ته تللي هلته غریبانان څومره په تکلیف کې د ځوانۍ کې چا حج کړی هغه حج دی سپینګیرو حج هغه الله دې معافي وکړي هلته ټولو خلکو دپاره یو عذاب وي چې کم کسان ورسره تللي وي هغوی دپاره هم عذاب وي او چې څوک یې ګرځوي هغوی دپاره هم عذاب وي او ځان دپاره هم عذاب وي کله یو تکنځلې کوي او کله بل تکنځلې کوي هسې به ووایم یو څو ځوانانو خپل پلار حج ته بوتلی او هلته یې چې کوم دی نو په مناسکو کې بیا عرفات ته بوتلو نو چې د عرفات په میدان کې ورکوس کړو نو هغوی ته په کنځلو شو وایي چې خوښ مو نه وم مړ کولم نو پاکستان کې به مو مړ کړم دلته مو ستره وستم چې مړ کوم بیا خو داسې کنځلې کوي هغه پاکو ځایونو کې بیا چې کوم دی نو لګیا وي حج دې ته ویل کېږي چې انسان یې په ځوانۍ کې وکړي په طاقت کې وکړي په طاقت کې پیسې الله درکړي وي وکړئ حجونه د الله کور ووینئ تاسو دا شوق او دا مزه خو واخلئ امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه اول کې فرمایل چې کله حج نو کړی چې یو حج کافي دی او نور د انسان چې کوم دی نو په نورو عباداتو باندې بیا پیسې لګوي د دویم حج د دریم حج خو کله چې حج وکړو نو بیا به وي نه بار بار حج کول ډېر افضل دي بار بار حج کول دا چې انسان لاړ شي او شوق او خوند او مزه دا حاصله کړي الله تاسو موږ ته نصیب کړي نو بهرحال چاته الله وس ورکړی ډېر کسان داسې شته ستاسو به هم دوستاني او باقاعده متعلقین به وي خپلوان به وي رشته دار به وي باقاعده دا خبره ورسره محبت سره وکړئ د دعوت په نیت باندې چې وروره که یو انسان ډېرو کسانو دغه شانې کسانو باندې مشکلات وي پریشانۍ وي بیمارۍ وي قسما قسم ورته یې د دې ټولو بیمارو مشکلاتو حل هغه دا دی ته باندې حج فرض شوی حج وکړه نور چې کوم دی نو بینکونه ډکول پرېږده او ځمکې اخیستل نور پرېږده بس دا سوچ شروع کړه چې اوس زه حج وکړم الله تبارک وتعالی دې تاسو مونږ ټولو ته بار بار سعادت حج نصیب وفرمایي